بسم الله الرحمن الرحیم نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله مرض الوفات او د مرګ وخت نږدې و نو په هغه وخت کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابو ته وفرمایل چې صحابو کو تاسو کې په ما باندې د چا بدل وي نغراشي واخله چې بیا د قیامت پر ورځ باندې زو ذمہوار د ستاسو نه یم دیک یو صحابي دی اپاسه دو عکاشہ رضی الله تعالی عنہ و یا رسول الله صلی الله علیه وسلم زما پتا سو باندې بدل دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیمار دی ویا رسول الله یو جنگ کې تاسو سپونه نیغول او پای سپونو کې زو د سپ نه بغیر ولاړو ما او تاسو په تور باندې زنه غولم تاسو زو وهلم نبی علیہ السلام ورته وی ملګریا را شاخ په بدل دی دا واهله حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فاسدو ورته وی عکاشہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم بیمار دی په محراب په منبر نشي کېناسته معافی کا عکاشہ رضی الله تعالی عنہ نے معاف کو عمر فاروق پاسے دو وی معافی کا وی نہ معاف کو نبی علیہ السلام عکاشہ ته وی راشا رانزدی راشا تور رواله بدل دی خپل واهله عکاشہ رضی الله تعالی عنہ ورته یا رسول الله چې کله تاسو زو وهلم په ټیم زما په جسم باندې بیماری وا زما په بدن باندې کمیس نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام خپل کمیس مبارک برکو سنگ چې برکو عکاشہ رضی الله تعالی عنہ د شان راغه او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د شان ونیسو او مخر نبوت چې کمی نبی علیہ السلام په شا باندې او بخکولولو باندې شروع کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی یا رسول الله ما بدلنا غصه زما دا مقصدو ما چې کله به دا مهر نبوت زخ کولوم په دې تب باندې وم نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل اے عکاشہ تا باندې د جهنم اور حرام شو تا چې دا مهر نبوت خپل کو پتا باندې د جهنم اور دا الله حرام کو نو محترم مسلمانانو ورونو نو ګوره په دې واقعه کې څومره لوی عبرت پروت دی صحابو به نبی علیہ السلام سره ډېره زیاته مینه کوله داسې کېدی نه شوه چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه هغې بدل د اغوستی وي ولیکن دا مینه محبتو او دا هغه د دې هغه ذوق او جذبه وه چې کم د دې صحابي وه